بندای کامل ځکه سره په انسانانو کې کامل انسان دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام په انسانانو کې په تمامو کیفیاتو سره کامل، په اخلاقو کې کامل، په کردار کې کامل، په حسن کې کامل، په عقلمندۍ کې کامل. په دنیا کې پیغمبر چې الله را لیږي که نه هغه یو کامل انسان را لیږي. پیغمبر کې ظاهري او باطني څه عیب موجود نه. پیغمبر چې کوم دی الله تعالی یو کامل انسان را لیږي. سره که چېرته تاسو وایئ چې دا پیغمبر علیه السلام د الله پیغمبر نه دی، نو تاسو هم ده که نه، تاسو هم عرب یئ، اهل لسان یئ، نو د دې قرآن په مثل یو جمله خو راړئ، یو جمله پیش کړئ چې تاسو وایئ چې دا د پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی. تاسو جوړ کړئ، داسې تاسو جوړ کړئ. الله تعالی رحتی دنیا تک چې څومره انسانان دي که نه ټولو ته الله تعالی چیلنج ورکوي، ځکه کولی شئ که نه نو د الله د قرآن په مثل یو آیت خو راړئ، یو جمله جوړه کړئ، د کلام یو حصه پیش کړئ. تاسو خو د تمامي دنیا خلق د قرآن مجید د جواب نه، د قرآن مجید د مثل کلام جوړولو نه عاجز دي، ځکه دا د الله کلام دی، دا د الله کلام دی، او د الله د کلام د مقابلې همت او قوت په انسانانو کې نشته. دا خبره ذهن ته راولئ. علما لیکي وایي یو ځلې خبره چې کوم ده هغه داسې وه چې د کله سوره کوثر نازل شو، نو دا سوره کوثر په قرآن مجید کې یو مختصر صورت دی، په دریو آیتونو باندې مشتمل دی. په دریو مشتمل دی، درې آیتونه دي. صحیح شوه چې دا صورت نازل شو، نو د عربو طریقه به دا وه چې چا به نوی یو کلام ولیکو، یو شعر به ولیکو، یو مرثیه به ولیکله، یو غزل به ولیکو، نو هغه به په یو کاغذ باندې ولیکو، د خانه کعبې په دیوال باندې به چسپان کړو. دا به دعوت خلقو ته چې د دې په مقابله کې کلام جوړ کړي، خلقو ته به دعوت ورکو. نو چې کله سوره کوثر نازل شو، نو یو صحابي راولګېدو، دغه سوره کوثر په یو پاڼه باندې ولیکو او د خانه کعبې په دیوال باندې چسپان کو. نو د عربو لوی لوی ادیبان راځي ورته داسې ګوري، لوی لوی ادیبان راځي او داسې ګوري. نو چې هفته لس ورځې تېرې شوې که نه چا یې جواب ونه لیکو، نو د دې عربو یو لوی ادیب د لبید نومېده، هغه راولګېدو او دغې پرچه باندې ورته لاندې ولیکل ما هذا قول البشر، وی دا د انسان کلام نه دی. مونږ د دې مقابله دکه نشو کولی، مونږ د دې په شان کلام دکه نشو راوړی، ځکه دا د انسان کلام دی نه. که د انسان کلام وی نو مونږ به د دې مقابله کړې وه. نو په دنیا کې د قرآن مجید مقابله نه چا کړې ده او نه د قرآن په مثل چا کلام راوړی دی.